ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة مثال دا کلمې چې پلیته کلمه ده سخا او ګنده کلمه ده پشان دا ونه ده ولم ډېره بدرنګه او مرداره ونه ده دا څه ونه ده نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار داسې ونه ده کنه جرړه نشته پاس پزمکا خورا دا ما لها من قرار د دې د سره څه قرارې نشته منګه او تاسو ته په پښتو کې مړغونی ویو څه شه دوی مړغونی واړه ورشه په پټی کې چې کم ده غونډس کې مړغونی کړي او لمنه ته ډک کیو لاس تاو کی لاس او د سیر اوش غیرور او به چرته پلوڅ وي راځي ټال ته واچو نه تبرګي غواړي نه لور غواړي نه رمبه غواړي نه تسخور غواړي نه بیلچا غواړي نه لغم غواړي آسان هغه ماشوم را وشو کوي او چې به لاس وروړي کنه د سي دي خلیل وي سي اوف وي دومره ترخه ده الله جل جلاله عجیب ذات ده قرآن دسی کتاب ده کنه چې د بصیرت والا کتاب را لګلې او پاسانه دی کوئی کوي ډیر مشکل الفاظ نشته دي اوس یو سړی بمړغونی نه پیژني نه بمومن دی او به د خړو ډاګونو کې اوسېږي او خیراړي بم پیژني او د بمړغونی نه پیژني او د مړغونی تریخواله باندې نه پیژني مولوی سے پیژنه مې پیژني شرک دقسی او مردار او تریخ شه دی لکه څنګه چې د مړغونی ترخه شرک دقسی او مردار او ګنده مرض دی خو چې چاته پته ولې چې سړی پتری خوالي د مخکې عادتي تاسو به قصه اوریدلی کنه ویو کلی کی وخت خزوا نو واده شوی و نو چرته سرمن والا کا واده شوی و هغه کور پاکو مخکنه نو چې دا ناوي وا نو دي سرمن والا کا چکل ورغلی وکنه نو دي پوزو ته دسمال نیولې او دي خواخي ته ویلا به استاسو دي کور کې خود شي ډیر بوئی دي هغه ول خیر دې بچي دا بوئی دي اوس موږ څوک موږ دا چمړې خرڅو نو بل لارم نشته دي یا یو سړی د چرګانو په پاره عادت یې خپ کی ګرځي هله کبد بوئی در باندې درځي او چې یو سړی په دسي ورته ریدو کنه نو خاډ ډوزي په منډه ته تیرېږي نو چې څو وخت هغه زنانه شوی و کنه نو شګه مې هغه د بوی سعادت شوی و به وته ویلا به استاسو د کور کې چې زرا عالم د سی بوی باو کنه او چې زرا عالم د سیمه پاک کوس پکې بوی نشته هغه خو کی مخیر ویلا بچي بویا مغه د خستاس په مو وسنه وخلی تو سعادت شولې تا ته بدن لګي بویا مغه بوی دی مشرک چې کله مشرک هغه ته د شرک د بوی پته نه لګي چې کله هغه ته د توحید مسله بیان کې کنه او قران ته کینه چراشه په سورۃ انعام چې ستا پریشن وشي کنه تا ته پست داغین رست پته ولګي ځوانا چې تا کې د شرک شایبه وا او کنه وا